أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله وابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. مخکې تیر شوی درس کې نوې باب شروع شوی او څلورم باب سپدی کې ترغیب د جهاد د لپاره یو واقعیا ذکر شوی و. مقصد دغه واقعې دا و چې مرګ نه مه یریږو، مرګ خو خامخا راتلونکی دی. کوم ټایم چې الله رب العزت مقرر کړی وي په هغه باندې به مرګ خامخا راځي. نو د مرګ د یرې نه جهاد نه مخ مه اړوو. په هغه باندې کیسه ذکر شوې وه. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، آیاتان دی کتلی په طرف تاو خلقو څخه د کورونو نه وتلیو د یارې د مرګ نه. نو الله رب العزت هغه مړه کړلو او بیا الله رب العزت را ژوندي کو. نو مرګ په جهاد کې یا په هغه کې نه دی، مرګ په نیټې باندې دی. بیا ورپسې وقاتلو فی سبیل الله کی خطاب و امت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تا چې جهاد وکړو په لارې د الله کې. بیا ورپسې ترغیب فی انفاق فی سبیل الله، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، چونکه دا کار دا جهاد دا بغیر د مال د دولت نه کیږي. نو ضرور د دولتمنو خلکو د لپاره دا لازمي دی چې هغه په دې جهاد کې مالی او جانی دواړه حصہ واخلي. اوس دا دویمه کیسه شروع کړي، دا ما قبل تفصیل بیانوي. دا دویمه کیسه د لپاره ترغیب ال الجهاد. آیت نمبر 244 سورت بقره. د کیسه خلاصہ ز اول بیانوم. د حضرت عیسی علیه السلام نه تقریبا یو زر کاله مخکې، زر کاله د عیسی علیه السلام د راتلو نه مخکې خبره ده چې دا واقعیا ذکر کیږي. دا د موسی علیه السلام نه بعد کې وه او د عیسی علیه السلام نه یو زر کاله مخکې. بنی اسرائیل معروف خلقو مخی تقریبا دا دویمه سپاره ختم کیږي. په دې کې کافی واقعیات کیسې تاسو د قران کریم پرانا کې د غوي واوریدلې چې یو معروف قوم چې مخ په اړولو د الله د احکامونه ضدي او جټ قسم خلقو. په هغه ټیم کې یو قوم عمالقه هغه په دوی باندې زورور شو. دوی د کورونو نه وبستلیو او نوجوانان قیدیان کړیو، جیلونو کې بند کړیو. نو دو څه مشران رجم شو چې کوم دغه ټیم دغوی نبی وو، هغه ته راغللو. دا درخواست یې وکړو چې ته په مو باندې یو امیر مقرر کا، یو مشر مقرر کا چې د هغه په سرپرستۍ لاندې مو عملکاو سره جهاد وکړو.
چونکه نبی چې کوم په هغه وخت کې وو کتابونو لیکلي چې نامه و شمویل علیه السلام په عمر کې مشرو لکه ډیر عمرو نو چونکه قوم دا مطالبه د نبی نه وکړه پیغمبر نه وکړه نو هغه دا ویلو څه کچری تاسو باندې دا جهاد فرض شي فرض مطلب څه کله چې یو نبی یو قوم ته یو حکم وکړي دا کار داسې وکړو نو دا بس په دې قوم باندې کول فرض وي دو مطالبه وکړه چې په موږ باندې بادشاہ یو امیر مقرر کا نو بو دغه سرپرستی لاندې موږ جهاد وکړو او نبی ورته دا ویلو چې آیا تاسو نه دا توقع کې دی شي چې کچېرې تاسو باندې امیر مقرر شي او تاسو به جهاد به وکړو ولې چې مخکینه کوم تاریخ او هغه معروف چې دو به هر نبی سره جنگ او جدال جګړې نافرمانیانه ناغو په خپل دلیل کې دا خبره پیش کړي چې نه مونږ به جهاد ولې نه کوو چې مونږ هغه عمالقه او د خپل کورونو نه وبستلیو د مونږ بچی قیدیان کړی دی هغه مونږ نه لري ګرځولې دي نو مو بالکل تیار یو دی خبره ده اوس آیت طرف ته متوجه شو الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل الم ترى آیا نګورې ته ای مخاطبه الى الملأ په طرف ته جماعت من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا ملأ جماعت یې لکه قوم کې خو خلق ډیری دا تقریبا مو خلکو کوم دا غشتا دي چې کله قومونه رجم شي بیا فیصله وشي چې یاره هر قوم نه یو دوه کسان رجم شي صلای بلا کو که قوم یو نو بیا یې په تاپې باندې یو دوه کسان رجم شو صلای بلا کو هغه کوم صلای بلا شي مشران څو کسان یا توي څلوري شپږوي لاسوي دغه فیصله بیا د قوم منی نو داسې چند شودا مشران کسان هغه د قوم کې راجم شو هغه ته ملائي الم ترى آیا نګورې ته ال الملائي په طرف ته د جماعت من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا څنګه جماعت راجم شو چې د کسانو مشران من بعد موسی پاس د موسی عليه السلام نه دا واقعیا کله وا د موسی عليه السلام نه بعد کې وا څنګه چالو اذ قالوا کلا سویل دوی لنبی لهم نبی خپلتا هغه ټیم چې کوم نبی وو هغه ته رجم شو دا خبره وته وکړه ما بخي خپل خلاصې کې دا بیان وکړو سو مفسرین لیکي هغه ټیم کې کوم نبی او شمویل نمیدو علیه السلام خو قران کریم چونکه چې کوم مقصد د پر د کیسه چلای پاګه کې اوس دا ضرور نه دي چې را دغه مشرانو نامي بوي یا کوم وخت نبی او هغه نامه بوي د سره مقصد نه دی مقصد چې کوم مقصد د پر یا کوم علت د پر د واقعیا ذکر کیږي بس هغه واغه طرف ته توجه ورکړي دی وجنه هغه نامه په قران کریم کې ذکر شوی نه ده لنبی لهم نبی خپل ته ویلو ابعث لنا مقرر کا مولرا ملکن بادشاہ یو امیر نقاتل فی سبیل الله سمو جنگو کو په لار د الله کې مو باندې یو امیر مقرر کا یو بادشاہ را باندې مقرر کا صداغه سرپرستی کې مونږ jihad فی سبیل الله وکړو قال ویلو دی نبی دویتا هل عسیتم آیا دا توقع کی دیشی د تاسو نه ان کتب علیکم القتال کشری مقرر شي فرشي پتا سو باندې jihad یعنی تاسو ته دا حکم وشي چلا دا امیر شو لارشي جهاد ته وځي نو تاسو نه توقع کیدئ شي الله تقاتلوا چې تاسو ونکو دا اسی خونه چې تاسو ته حکم وشي چې دا تاسو باندې امیر مقرر شو د دې سرپرستی لنه تاسو جهاد وکړو نو تاسو به مخ واړو اسی خونه وی جواب کوي قوم مشران قالوا ویلدوی وما لنا س عذر دې مونږ لرا سدي مولرا
الله نقاتل فی سبیل الله زمونږ به جنگ ونکو په لار د الله کې څه عذر به وي څه مانع به وي مونږ دپاره څه مونږ به د الله په لارې کې جهاد ونکو وقد اخرجنا او یقینا ویستلی شوي یو مونږه بهر کړی شوي یو مونږه وبستلی شوي یو مونږه من دیارنا د کورونو خپلونه لکه مخکې ما خپلې خلاصې کې دا خبره بیان کړله چې عمالقه په دو باندې زورور شي یو زورور غټ قوم و جسمونو نام غټو په هغه کې هم غټو طاقت کې هم زیات وو نو دا بني اسرائیل د خپلې علاقې نه شړلي وو کورونو باندې یې قبضې وکړلې او چې کوم نوجوانان بچي وو هغه یې ورته قیدیان کړلو نو دا ویلو وقد اخرجنا او یقینا ویستلی شوي دي موږ لره من دیارنا د کورونو خپلونه موږ خپل کورونو نه وبستلي یو و ابنائنا او جدا کړي یو زامنو خپلونه مو بچي غو قیدیان کړي دي او کورونه یې رانه اخیستي دي او مونږ یې بهر کړي په تیر بتر ګرځېږو مونږ به ولې نه کوو فلما کتبه هر کله سو لازم شو په دوی باندې فرض شو په دوی باندې علیهم په دوی باندې القتال و جنگ بس حکم شو حکم شو تفصیل مخکې بیانېږي کله سو فرض کړی شو په دوی باندې قتال جنگ کول تولو نو دوی وګرځېدو بیا وتښتېدلو د یارې نه بیا وتښتېدلو الا قلیلا مگر لغونده کې کسان منهم د دوینا لغونده کې کسان د دوینا پاتې شو نو نور وتښتېدلو حدیث کې راځي چې دا کوم کسانو ذکر د الا قلیلا دا تقریبا په تعداد کې پشمیر کې د او برابر اوس هم په جنگ بدر کې وو 313 کسان پاتې شو دا ثابت قدم شو نور ټولو مخ وړولو تفصیل مخکې روان دي ان شاء الله والله علیم الله پوهه دی بالظالمین په ظالمانو باندې چې کوم ظالمان خلق دي د الله احکام متي او د پیغمبر طریقې او حکمونه متي په باندې الله خپويږي اوس انتخاب د امیر کوي انتخاب د امیر کول دي چې کله دوی دا خواهش وکړو چې مونږ باندې یو امیر مقرر کا نو اوس وقال لهم او ویلو دوی ته نبی دوی ان الله یقینا الله رب العزت قد بعث په تحقیق سره مقرر کړی لکم تاسو د پاره طالوت ملکن طالوت بادشاہ د امیر تاسو باندې مقرر کو طالوت یو نوجوان وو په دې بنی اسرائیلو کې خو چونکې تعلق د یو غریبي کورنۍ سره وو معروف شخصیت نو نو کله څو دوی دا خبره واوریده قالو نو اوویلو دوی ان یکون له الملک سرنګ بشي د لپاره بادشاہي علینا په مونږ باندې دا څنګه کې دی شي چې طالوت مونږ باندې بادشاہ او امیر شي ونحن احق بالملک او مونږ ډیر حقدار یو په بادشاہي کولو کې من هدا دنا یاره دا څنګه کې دی شي دا خو یو غریب انسان دی غریب سړی دی غریب کورنۍ نه کسته دا ته په مونږ باندې امیر مقرر ک بادشاہ د مقرر ک دی سرپرستی کې به مونږ jihad وکړو نو هغه دی کې بس غای شروع کړله ولم یؤت ساعة من المال او نه دی ورکړی شوی دی تا سو فرحی په دولت کې نو مقصد دا دی څنګه کوم اعتراضونه وکړلو یو اعتراض دا وکړ چیرې دا څنګه دا خو د بادشاہي حقدار نه دی چونکې دی نسب د سینه دی په يهوديانو کې دوا نسب یو يهودا او یو لوی وو د لوی څخه کوم نسب په دې کې به انبیا راتلو او يهودا څخه کوم نسب و دوی کې د شهي خاندانو دا به بادشاہ په دې کې ما کا مشران قاضیان مشران دا به مقرر کېدلو دوی سره دا خو د بادشاہي د يهودا مو د کغه خبره خونه دي مشران چونکې هم دا ول چې يهودا څخه کوم و د يعقوب عليه السلام دا مشر زوی نو د مشرولانه بغیر به ټول اندو کولې د بکی کوم بچیو په دې کې انبیا خو رغلی وو خو مشرولانه یا امیرتوب دا به دو د مشر زمانو کې کوم قبيله و اندو وکوله نو دو ویلو سیاره ان یکون له الملک څنګه بشي د پرابد شي په مونږ باندې مونږ حقدار یو ونحن احق بالملك منه او مونږ ډیر حقدار یو په بادشاہي کولو کې دنا چې د بادشاہ ته په مونږ کې مقرر کې تا داسې کس په مونږ باندې مقرر کس یاره دا خو یو غریب دی ولم یؤت ساعة من المال او نه دی ورکړی شوی دی ته فرخي په مال کې غریب انسان دی مال دولت هم ورسره نشته دی اوس د دې درو خبرو
پیغمبر جواب کوي. جواب د بنی اسرائیلو سکوم دو د درې څلور زو خبرې وکړلې. جواب قال ویلو دوی ته نبی ان الله یقینا الله اصطفاه علیکم مقرر کړی غوړه کړی پتا سو باندې. دا انتخاب چا کړی دی؟ دا د الله د طرف نه دی. دا سې نه دی چې دا ما ویل زه به تاسو لاړ شي تعلق د تاسو بچا شو. نه نه، تاسو دا عرض کړو چې په مونږ باندې بادشاہ مقرر کړ. او چونکه هر یو نبی لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باره کې قرآن کې رسی کنه س وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. امدسي ټول انبیا چې کوم یو فیصله کوي کوم حکم کوي هغه ته د الله د طرف نه وحی شوی وي. نو دا انتخاب کوم دی پیغمبر ورته وخت کوم شمبیل علیه الصلاۃ والسلام هغه ورته یي ان الله اصطفاه علیکم یقینا د انتخاب د غورواله د دې تعلق چا کړی دی؟ د خو الله کړی دی. دا الله د طرف نه مقرر شوی دی. یو شو تاسو یو سیره په مونږ کې د بد شي پکارو نه، د الله مقرر کړی دی. دویمه خبره وزاده بسطه فی العلم والجسم او فرخی ورکړی دی ته الله په علم کې او په جسم کې. ته یې سره سره پیسې نشته دی نه، دا الله غوړه کړی دی. او الله رب العزت ته یو علم ورکړی دی، پوهه دی. او بل جسم نه خم مضبوط غټ دی. او په میدان جهاد کې مخکې خو به دا طریقه وه چې امیر کوم بادشاه هغه به په اول صف کې به ولاړو جنګېده به لکه جنګ بدر وګوره احد وګوره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نفس نفیس په خپله ورکې شرکت کولو. نو چې کوم امیر وي کوم مشر وي هغه په اول صف کې ولاړ وي. نو چې اول صف کې ولاړ وي نو هغه یې کې د لپاره ضرورت د سره یو خو د پوهې دی فی العلم. دې کې علم نه مراد سره هغه جنگي امور باندې علم حاصلون. هغه کوم د جنگ د لپاره کوم علم ضرورت کوم پوهې ضرورت وي سیاره ته خپل سپیان خپل فوجیان به کومي طریقې سره جنگي، کومي طریقې سره مورچې به ورته جوړي، کومي طریقې سره به دا تقسیم به لګي لکه حزیره وي بیا ورپسې سریه وي بیا ورپسې کوم دی غاشي کتیبه شي. د دې طریقې سره کوم د تقسیم دی لکه جماعت وي درو کسانو بیا نو کسانو بیا د 150 کسانو بیا د 90 کسانو. دې طریقې سره د تقسیم کوم دی دا یو علم دی، عسکري یو علم دی، د فوجي یو علم دی، یو پوهه دی. نو دا انسان په دې علمیت کې تاسو نه غوړه دی، دا سړی په دې باندې پوهه دی. او بل دا ول جسمي جسم او جسم کې ماشاءالله خو غټ دی، خو خسته غټه بډی ده چې دشمنی ګوري نو په هغه باندې روب ورځيږي. نو دا دوی درې خبرې کومې دي دا وشولې. اوله دا چې دا انتخاب د الله د طرف نه و، دا الله غوړه کړی دی، الله په تاسو باندې مقرر کړی دی، دینه انکار ما کوو. بل دویمه خبره ده چې یاره دا د علم او د جسم په لحاظ باندې تاسو نه سکون دی، دا هم اوچته علمی حیثیت هم زیات د جنگي امور باندې خپوا دي او جسم کې مغارته. او بکیراله تاسو دا خبره سوالم یؤت ساعه من المال پیسې ور سره نشته دي. نو والله یؤتی ملکه الله ورکوي بد شي خپل من یشاء او څو چاته خواخشي چاته خواخشي الله ورکوي. نن تقدیر ما سره پیسې دي بل سره نشته دي نه کی دي سبب غسر اتا سره بنوي. دا بد شي یا دا ملکی دا امیری دا الله د طرف نه دي، دا قبول کو. والله واسع علیم الله فرحی کون کې دي فضل کون کې دي او علم والا دي. دن تاسو سره دولت ته سبب تاسو سره نه وي غسر به. نو دا انتخاب ربانی دی، دا انتخاب د الله د طرف نه دی، لہذا تاسو دا قبول کې تیار شئ. نو هغه کوم اعتراضات کو دغه جواب دی آیتونه کې په دې طریقو سره وشو چې دا انتخاب د الله د طرف نه دی. او بل دویمه خبره ده چې په دې کې کوم کمال دی تعلق کې غدا دی زغه په جنگي امور باندې علم لري او ماشاءالله جسمي هم غړته. او بل دا چې الله رب العزت چاته اميري ورکړي دغه خوغه دي ته په کارونو کې اعتراض څنګه کوي. او بل دا چې هغه سره پیسې دولت نشته نو الله رب العزت سکون دی، دا وسیع علم ولده واسع علیم، دا فضل کوون کې دی تو چاته ورکی نن تاسو سره پیسې بیا بنئ د سره. او اوس پیغمبر سو کوم شمیل علیه الصلاۃ والسلام هغه د تعلق کله څه لا جواب شو بیا دا اکی چیرې اوس موږ ته څنګه پته لګی چې بدا بومن امیر مقرر شو. نو هغه خبره اوس کی وقال لهم او ویلو دویتا النبی دوی ان آیت ملکه یقینا انشنا انخ ابد شهید طالوت ان دابوی
یأتیکم التابوت سرابشی تاسو ته صندوق فیه پدی کې سکینتون تسلیدا سکینت ته لکه سکینت څه ته یي چې انسان ته یو شي کې سکون دی هغه ملو شي سکون ملو شي من ربکم لجنب رب د تاسو نه وبقیه او بقی مندا سيزونه دي تبرکاتی مما دا سيزونه نه ترکا آل موسی سپری خودلی دي د موسی او د آل و آل هارون او د هارون او د خاندان تحمله برکړی بوي را بوړي دلره الملائکه فرشته به دا صندوق به تاسو ته راوړي مخته به تکیدي د صندوق کیسه سره دا یو صندوق وو د موسی علیه السلام د زمانه نه سپاغه کې د موسی علیه السلام څه کپڑے بعض کدا سی روایتو کې رسی څه کپڑے وي لونګي وا د هارون علیه السلام او پکې تورات هم یې خو یو نسخه هغه نسخه کوم با دیتا په ملوشي وا موسی علیه السلام ته هغه نسخه په دې تابوت کې به پراتا وا نو چونکې د تبرکات دي تبرک خبره واده نو هغه صندوق سکومو دا بنی اسرائیل ډېر لوی عزت په احترام سره کولو سکله دا عملیکا په دوی باندې زورور شلو او دوی د دې لکونه در بدر کړلو نو دا صندوق سکومو دا غوي وړو سکله وړو نو دو دا هغه وکړه چې دا موږ سره جنگ کول غواړي نو خپل نبی دا خبره ورته وکړه چې د طالوت د بدشي نشانه بداوي چې د جنگ یا دغه د فیصله کې دونه مخکې به هغه د کوم تابوت ته کوم هغه صندوق ته چې په هغه کې د موسی علیه السلام دغه نه یو تبرکات تی ورکه د هارون علیه السلام تبرکات تی ورکه هغه تبرکاتونه یو ورکه تورات هم دی نو اوس هغه بتاسو ته مختبه حاضر شي را بشي څوک به راوړي فرشتي به راوړي مطلب دا چې فرشتي خو د انسان په خپل سرو باندې کتای نشي نو دا صندوق په داسې یو طریقې سره داسې په یو طریقې سره براشي چې خلک ورته اریان شي صندوق براشي مختبه ته پروت وي نو دا دغه د بدشي څه شو نشانه شو ان آیه ملکه یقینا نشانه هغه نخه د بدشي د طالوت سره ان یاتیکم التابوت سراب وړي تاسو ته د تابوت صندوق فيه سکینه په دې کې تسلی ده تاسو د رب د طرفنه وبقیه او بقی ماندا شیان دي هغه څنګه د آل موسی او د هارون طرف نه کوم بقی تبرکات شیان دي ورکی فرشتو به راوړي نو ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیه ډیر غټه نه خاله لکم تاسو لپاره ان کنتم مؤمنین کچری و تاسو ایمان راوړون کې کچری تاسو د خبره منون کې وو ایمان لرو نو دینه غټه نشانه بل نشته چې هغه تابوت په تاسو تراشي یا صندوق پر راشي چې په هغه کې نسخه د تورات او تبرکات موسی او د هارون علیهم السلام پراته دي دا به تاسو ته مخته پراته شي اوس په دې کې زه یو خبرې باندې مختصر غوندې یو وضاحت کول غواړم هغه دا چې تبرکات څه ته یي یره دا ډېر تبرک شه دی تبرکات لکه دې کې کوم یي چې بقی ماندا د آل د موسی او د هارون اوس د موسی علیه السلام نه کوم بقی شیانو تفسیرونو لیکلي دي چې داغه څه کاپړې وي لونګي وا د هارون السلام تورات وو نو دا تبرکات اوس د تبرکات څه کوم دي نن سبا زمانه کې هم خلک یره اکثر په دې تاسو په فیسبوک باندې کتلې وي د سکاسان براونی صندوق یره د پیغمبر علیه السلام چپل لکه نعال شریف ته یا ویخت مبارک تی یا د نور د شي تبرکات شیان دي دا د شي ویډیوګان اکثر خلک بلکې شته دي یره د پلانکی صاحب تبرکات دي پلانکی صاحب تبرکات دي ایا دا تبرکات حاصلول په دونه برکت حاصلول د دې شرعي څه حکم لري نو یادو ستا سیاسو خبرې د تکوم او یاسو طریقو سره دی بیان د تکوم اوله خبره خدا س تبرکات کوم دي یو د نبی تبرکات دي لکه د پیغمبر علیه السلام یا دغه توره یا دغه کاپړې یا دغه د استعمال شده شیانو یا دغه د سر مبارک ویخته یا دغه د ګیری مبارک ویخته دا تبرکات
کچېرې په صحیح سند سره اول شرط ورکې دا دی چې صحیح سند سره ثابت شي. کچېرې صحیح سند سره دا شی ثابت شو چې یاره دا ویښته وکي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی، نو بالکل دا تبرک شی دی، په دې کې تبرک حاصلېدی شي. او دلیل په دې باندې دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به کله اودس کول نو د هغه د اودس د باقي مانده اوبه وې چې کومې د لاسونو یا اندامه د هغه تاریدلې صحابه کرامو ورته لاسونه ولي په ځان باندې به چلې څکلې وي. دا تبرک دی. اوس خو چونکې دا خاصه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وه، خصوصیت هغه و، خصوصیت پیغمبر و. داسې تبرک که چیرې په دلیل باندې ثابت شي، په سند سره ثابت شي، نو وقي سره هغه تبرک شی دی د مو سر سترګو باندې دی. اول شرط ورکې سره چې هغه صحیح سند سره ثابت شي. چې کله صحیح سند سره ثابت شي نو بیا هغه وقي سره تبرک هم دی او هغه عزت احترام هم کول پکار دی. دا خو اول شرط شو. دویم شرط پکې دا دی چې که چیرې د یو شی د تبرک یا داسې باقي مانده شی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه مونږ سره حاصل شو، اگر که هغه په صحیح سند سره ولې نه وي، خو په هغه باندې داسې فعل کول نه دی پکار چې هغه سړی شرک ته وبسي، لکه هغه نه طواف کول یا هغه ته سجده کول یا هغه ته سکون داسې طریقې سره کول چې هغه خاصه د الله رب العزت وي او د انسان لګی شي په دې تبرکاتو باندې د شرک طرف ته مایل شي یا شرک ونه وشي، نو دې نه به ځان ساتي. دویم شرط یې څه دی چې داسې فعل به تبرکاتو سره نه کوي چې هغه سړی شرک طرف ته وځي، نو داسې کار به نه کوي. او بل خبره ده چې دا به سبب به نه ګڼي چې یاره به دې کې داسې کوم تبرکات شیان دي د اولاد ورکوي یا رزق کې زیاتوالی ورکوي یا څه ورکوي یا څه ورکوي. بعضې خلک زیارتونو ته لاړ شي، اذن یې سره خښتې وي، وایي دا خوردا دی، موږ خلکو ورته نماز دی خوردا راوړي، یاره ته مې وخوره ته مې، مطلب دې سره تبرک حاصلوي. نو دا شیان سکونې دا شریعت کې نشته دی. تبرک چې وي هغه په سند سره که چیرې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ثابت شي نو هغه سره د بل د غیر د نبي غابته نه کوي، د غیر د نبي موازنه به هغه سره نه کوي. او بل دا شی به ته دا مستقل مؤثر سبب به نه ګڼئ چې یاره دا شي کې دا دومره تاثیر دی چې دا ما ته بچی راکوي، ما رزق کې برکت اچوي، ما ته دولت راکوي. دا خو د چا کار دی؟ د الله رب العزت کار دی. د کوم شي ته نسبت کیږي چې دا تبرک یا مبارک شی دی، دا د دې شي نه دی. دا کوم ورکې دریم شرط شو چې دا شی به ته تبرکات او مستقل مؤثر به نه ګڼې چې همدې کې بس همدې کې هر څه دی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویښته مې لو شو نو بس زه به دولتمن هم ګرځېږم، ما به دا مالدار هم کي، ما به دام کي، ما به دام کي. نه داسې چل نه دی. دا مؤثر سبب سکون دی چې هغه مستقل مؤثر یا تاثیر په شي کې اچوي، هغه الله رب العزت اچوونکی دی. بله خبره ده څلورم شرط دا دی چې کوم شی د غیر معصوم اشخاصو طرف ته دغه نسبت کیږي هغه په شان د هغو خلکو به نه وي چې هغه معصوم دي. مقصد څه؟ لکه یو شی نسبت وشي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې هغه معصوم دی، پیغمبر دی. اوس د دې تبرکاتو چې کوم صحیح سند سره مونږ ته میلاو شو او مونږ صحیح عقیده وه چې دا شی چې کوم تبرکات دي دا مستقل معاصر حقیقي نه دی چې دا به ما ته بچی راکوي یا به ما په دولت کې تاثیر اچوي یا به ما ته شفا راکوي یا به ما ته دا راکوي. دا شی کې دا ټول کوم شروط مخکې مونږ بیان کو، نو دغه شی قیاس په غیر معصوم خلکو باندې نه کوي. غیر معصوم څه مقصد؟ لکه اوس مثلا صحابه کرام شو، اولیاء کرام شو، علماء کرام شو، چې دا هغو کوم تبرکات دي هغه به دې سره نه ټچ کوي. داسې به نه وي چې یاره دا خو د پلانکي تبرکات دي. او دلیل به دې باندې دا دی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او دس اوبه خو به صحابه کرامو استعمالولې، څکلې به په ځان بیا اچولې. او په دې امت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه بعد ټولو نه غټ فضیلت والا کوم شخصیت دی هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. بیا ورپسې عمر، عثمان، علی او ټول صحابه کرام، اولیاء کرام، علما، محدثین، مفسرین.
څومره موحدین مخکې محققین تیر دي یو شی هم دې شي کې ثابت نه دی چې چا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د اودسه اوبه استعمال کړي وي یا یې مقصد دا دی چې د هغه ویښته جمع کړي وي دا کار صحابه کرامو نه دی کړی نو چونکې دا تبرکات چې کوم دي دا د معصوم او د غیر معصوم سره نه ګډوډي داسې نه دی چې یاره ته ویې چې یاره دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مثلا لکه اوس وي دا نن سبا هغې دا نعال شریف دی بریلیانو یو شی غونډه کې جوړ کړی چوکۍ په ټنډې باندې لګوي بعضې زګونې ځان سره په جیبو کې ګرځي داسې یو څه فوټو نه یې جوړ کړی دی تا سره د دې باندې دلیل څه دی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه کوم نال شریفین وو نالین شریفین وو هغه هم دغه وو دلیل څه دی تا سره هسې فوټو دې جوړ کړی دی که فوټو دې جوړ کړی دی بیا ته هغه په ټنډې باندې کېدی بیا سجده لګوي په هغه باندې نو دا ټول سړی بیا شرک طرف ته وباسي نو مقصد څلورم شرط ورکې دا و چې په دې شیانو کې به معصوم او د غیر معصوم شخصیاتو دا تفریقه به ورکې کوي د غیر معصوم تبرکاتو معصوم په شخصیت باندې قیاس به نه کوي لکه د امتیانو کاغه کې اولیاء دي علما دي صحابه کرام دي د تبرکات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبرکات سره قیاس به نه کوي ولې څنګه نبی دی او معصوم دي او بل دا چې کوم غیر معصوم خلک دي په هغه باندې خو څه دلیل هم نشته څه پته لګي چې دا د پلانکي سړي دا شی دی او که نه دی نو دې وجې نه په دې باندې امام شاطبي رحمت الله تعالی علیه کتاب الاعتصام جلد نمبر 2 صفحه نمبر 8 کې تفصیل لوی تفصیل ذکر کړی په دې باندې اجماع ذکر کړی ده چې د غیر انبیاو سیزونو تبرک حاصلول څه کوم دي دا نشته دی لکه ابوبکر عمر عثمان وغیره نور مشران صحابه کرام دا تبرک دا چا نه دی کړی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تبرکات څه کوم دي یا لکه دې ځای کوم ذکر د موسی او د هارون علیهم السلام کوم تبرکات دي داسې که چیرې تبرکات په سند سره ثابت شي چونکې دې کې سکینه ورته قرآن ځکه یي چې دا قرآن په دې باندې ګواه دی چې په دې باکس کې په دې صندوق کې څه کوم شیان پراته وو هغه تبرکات موسی او د هارون علیهم السلام وو دا دلیل شو په دې باندې چې دا سند یې پیش کړو دا قرآن دا یي چې دې کې سکینه ته باندې سکون تسلی شته پکې نو دیو جنا څه کله ور باندې دلیل نوي نو بیا به هغه شي ته به دوره ویلیو ورکول نه دی پکار د عقیدې حفاظت کول دا ډیر ضرور دی نو حاصل خلاصه د مو د دې خبره دا شوله چې دې کې څه کوم تابو ذکر او کوم بکس ذکر او څه پاغه کې څه کوم اشیاء پراتو د موسی علیه السلام د هارون علیه السلام باقی باندې او تورات په کې پروتو نو دا تبرکاتو دا به تاسو ته فرشته به په صندوق په کې صندوق پر رابشي نو تاسو له هدا خبره ومنو علم ترى ایا نه ګورې ته ال الملأ په طرف ته جماعت د بنی اسرائیل من بعد موسی ورسته د موسی علیه السلام نه اذ قالوا کلا سویل دوی لنبی لهم نبی خپلتا ابعث مقرر کا مونږ د پر ملکن یو بادشاہ امیر نقاتل فی سبیل الله سمو جنگو کو په لار د الله کې قال ویلو د نبی دوی ته هل عصیتم آیا توقع کی دی شي د تاسو نه ان کتب علیکم القتال کچری مقرر شي فرشي پتا سو باندې دا جنگ الله تقاتلوا نو تاسو به ونکو دا غنی سے بیا تاسو دې کې مخ وړو ها جواب کیدو قالوا ویلو دوی وما لنا سدی مولرا الله نقاتل فی سبیل الله سمون بجنگونو کو پلار د الله کې وقد اخرجنا من دیارنا او یقینا وبستلی شیو مونږ د کورونو خپلونه چاو بستلی شیو چاو وبستلی ودی عمالقاو و ابنائنا او لری ګرځولی شیو مونږ د بچیونه غی کېدن کړی مونږی بار ګرځ شړلیو فلما کتبا سکلا فرض شو لازم شو په دوی باندې دا جهاد تولو نو دوی وګرځیدو الا قليلا منهم مگر لغوند کی کسان دوی نه الله والله علیم الله په دې بالظالمین په ظالمانو باندې وقال لهم او ویل دوی ته نبیهم نبی دوی ان الله یقینا الله قد بعث لكم مقرر کړی پتا سو باندې طالوت ملکن طالوت بادشاہ امیر قالوا ویلو د قوم مشرانو ان یکون له څنګه بشیدی د پاره د طالوت د پاره الملک بادشاہ علینا په مونږ باندې ته طالوت په مونږ باندې بادشاہ څنګه مقرره ونحن احق بالملك او مونږ ډیر حقدار یو د دنا په بادشاہي کولو کې ولم یؤت ساعه من المال
او نه دی ورکړی شوی فرحي دته په دولت کې مال دولت هم ورسره نشته دی پیسې هم ورسره نشته دی جواب کوي نبی قال ویل دوی ته پیغمبر ان الله یقینا الله رب العزت اصطفاه علیکم غوړه کړی پتا سو باندې وزاده بسطتن فی العلم او زیاد کړی دی دلرا په فرحي ورکړی دا په شي کې په علم او په جسم کې علم نه مراد څه اجنګي کوم اجنګي علوم دي هغه کې والله یؤتی ملکه الله ورکوي بس شي من یشاء او چاته خوښ شي بس تلوتی خوښ شو پاکي دا اوصاف موجود دي نو خبره ومنو والله واسع علیم الله لوی فضل کوون کې علم والا دی وقال لهم او ویلو دویتا پیغمبر نبیهم نبی دوی پیغمبر دوی ان آیت ملکه یقینا نشنا ابد شهید دو ان یاتیکم التابوت سرابوڑی تاسو ته د تابوت اغا صندوق فيه سکینه سپاغه کې تسلی د تاسو لپاره من ربکم د الله د طرفنا نو مقصد دا دی سپدې کې تسلی خدا نفس مواسر حقیقی دا نه دی ګوره تسلی چا طرف نه وي د الله د طرف نه دی دی کې هغه کوم سکینه دا کوم هغه اسغاد تسلی دا الله ورکه چي من ربکم لجانب رب د تاسو نه وبقیه او بقی ماندا شیان دی مما ترک آل موسی و آل هارون څنګه د موسی او دغه هارون علیهم السلام خاندان څه اشیاء بقی موجود دي تبرکات ورکی تحمله الملائکه را بوڑی اوچت کړي وی فرشتو دلرا ان فی ذلک لآیه او یقینا پدې کې نشانه ده لکم تاسو د پاره لوی نخا ده پکې ان کنتم مؤمنین کچری و تاسو یقین کوونکی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین